نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم سورة الفاتحة دا قرآن کریم اولنی سورت دی نن زمنگا دا درس اولنی ورز دا اللہ رب العالمین پا فضل او توفیق سرا قرآن کریم تفسیر دا نن نسو رز اولان دی اختتام ترسیدلیو دا حقین بعد نن منگا دا درس شروع اکڑا قرآن کریم دا اللہ رب العالمین آسمانی کتابوں کے اخیرنی کتاب دی سنگ طریقے سرچ اللہ پا امام الانبیاء علیہ السلام نازل کردے دی ترد قیامت پوری اللہ پاک دا دی دا حفاظت ذمہ داری پخپل باند اخستے دا نور آسمانی کتابنا اغم منسوخ شوی دی دا قرآن کریم دا نازل دو سر دا قرآن کریم پبارک بعد مسلمان ایمان داوی چه سنگ اللہ پاک پا نبی علیہ السلام نازل کردے دی دا قیامت پوری پدے کی حس قسم تحریف رد و بدل سوک نشکولی او قرآن کریم دا انسان دا کامیابی کتاب دے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی چہ دا ٹول انسانان دا پارا دا ہدایت کتاب دی ہدل للناس کافتا للناس دا ٹول خلق دا پارا دا ہدایت کتاب دی اس چاچ فیدہ وانق استلان دا غخپل نقصان دی دا اللہ رب العالمین دا کتاب نقصان نشتا قرآن کریم دا اللہ رب العالمین اغا کتاب دی چپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی پا درویش کالا زندگی کی لگ لگ نازل شو ابتدا دا قرآن کریم دا نزول کلچ نبوت ملو شو دا اغا وخنو شو تر دا وفات پوری پا نبی علیہ السلام با لگ لگ نازلی دو دا قرآن کریم دا نمونو پبارکی دا علماء اقوال دیر دی علامہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب البرہان فی مشکلات القرآن کی لکھی چہ دا قرآن کریم پنزوس نمون دی او بعض علماء دا دین زیاد شمار کری چہ دا قرآن لسکم سل نمون دی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ دا قرآن کریم صفتی نمونہ دیر دی خوزاتی نمونہ دا قرآن کریم دا پنز دی قرآن فرقان کتاب ذکر او تنزیل دا قرآن کریم خپل پنز نمونہ دی صفتی نمونہ دیر دی لکہ مجید دی کریم دی حکیم دی دا سی صفتی نمونہ دیر دی خپل ذاتی نمونہ دا قرآن کریم دا پنز دی قرآن کریم دا دی یو لغوی معنی دا او یو دا دی اصطلاحی معنی دا نو پا لغت کی دا قرآ یقرؤون مصدر رازی پا معنی دا مقروع سرا چی دیر زیاد لستلی شی نو پا دی بنا دیتا قرآن ویلی شی او دا قرآن کریم اصطلاحی تعریف چی دی هو الكتاب المنزل على الرسول داغ کتاب دی چی نازل شوی دی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف پا صحیفوں کی لکھلے شوی دی المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہت چی دا نقل شوی دی منگتا خو پا نقل متواتر سرا بغیر دا شک شبہینا او بعض علماء پکی نورم اضافہ کی
المحفوظ بالالسنا چې دا محفوظ دي د مسلمانانو په جبو سره د مسلمانانو په سینو کې او لستل شي. اضافي پکې علما ډیر کې خدا تعریف اتفاقی دي. المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه. دا خو د قران کریم هغه لغوي اصطلاحي تعریف شو. اسباب د علم درې دي. اول حواس دي، انسان ته چې پوهه حاصلېږي داغي د پاره درې اسباب دي. یو سبب داغي حواس دي، انسان پسترګو وویني او یې راشي، په وګونو ووري، حواس خمسه ظاهره یا د حکمو په نسبت باندې حواس خمسه باطنه. دا حواس دي چې انسان په دې باندې پوهه حاصلې. یو سبب د علم دا دی. دویم سبب د علم دا عقل دی چې انسان پوهه حاصلې، خپل عقل استعمال کی. د انسان په ذهن کې الله پاک یو قوت دی انسان کې پیدا کړی دی، قوت مدرکه دی. په دې باندې انسان د سیس پہچان کوي، دا عقل دی. او دریم سبب د علم او د پوهه دا وحی ده چې انسان په دې باندې د خ او د بد، د جایز او ناجایز، د روا او د ناروا تمیز کوي. دا دریم سبب د پوهې دی. دا اولنی دو اسباب غلطی دی شي، حواس او عقل. خدا دریم سبب د علم دا نه غلطیږي چې دا وحی ده. وحی په لغت کې څه ته وایي؟ وحی یو پټ اشاره ته وایي، پټ اشاره ته. نو کاغی کې اغا اشاره وشي، نکاغا کنایه وي او کار وي، پټ اشاره ته بیمانی وي او سره د معنی وي. خودی ته وحی په لغت کې وي او په اصطلاح کې وحی وي کلام الله المنزل علی نبی من انبیائه. دا د الله یو کلام دی چې نازل شي په یو نبی د انبیو باندې، دې ته ویل شي وحی. د وحی ضرورت څه دی؟ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په دې باندې ډېر ښکلی تفصیل لیکلی دی. هغه فرمایي چې د وحی ضرورت انسان ته داسې دی لکه انسان ته په دنیا کې د دنیوي زندگی تیرولو د پاره د بهر رڼا ضرورت. انسان چې دنیا کې جون تیری د دوه رڼاګانو ضرورت دی. یو دار چې در سترګې رڼا به وي، سترګې به ټیک ټاک وي، او دویم رڼا دته بهر رڼا وي، بلب به وي یا بنور وي یا ببل رڼا وي. دا دوه رڼاګانې چې دته وي دته بسیس ښکاري، او کنه د سترګې نظر کار نه کوي نو کرنا ډیرم وي دته فایده نه ورکوي. یا سترګې ټیک دی لیکن بهر رڼا نشتا، نور نشتا، بجلی نشتا، سپوږمۍ نشتا، تیاره ده، دیم کار نشي کولی. دوه رڼاګانې، اولنې رڼا دا د عقل ده، د انسان خپل عقل به ټیک وي. او دویمه رڼا د دې مثال د وحی دی. اول چې عقل دی ټیک وي نو ته په دین باندې پوهېږي، او چې عقل دی ټیک نی سړی لیونی وي نو دی په دین نه پوهېږي. او دویمه رڼا دا د وحی ده. اوس انسان د الله رب العالمین وحی راشي، دا غټه رڼا ده، دا د انور او د سپوږمۍ په شان ده. نو که دا رڼا یو انسان ته حاصل وي نو دی بیا دنیا کې زندگی د شریعت مطابق تیرول شي، او کنه دا حاصل نه وي دی به د شریعت مطابق زندگی تیر نه کی. لکه مثال دنیا کې کافر دی، د عقل ټیک دی، خود سره د وحی رڼا نشتا نو دی صحیح جون نشي تیرول. یا دنیا کې لیونی دی نو که شریعت شته خو دی دماغ کار نه کوي، د سر د عقل رڼا نشتا، د سترګې رڼا نشتا، نو په دې بنا دی هم صحیح زندگی نشي تیرول. د دې نه بعد اقسام د وحی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په وحی څنګه راتا؟ نو اقسام د وحی په باره کې شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه د وحی مختصرا 3 اقسام ذکر کړي. یو قسم د وحی قلبی ده، دویم قسم د وحی کلام الہی ده، او دریم قسم د وحی ملکی ده. وحی قلبی چې الله رب العالمین ته یو بندا پزل کی خبره واچي، کاغه په حالت د بیدارې کې وي او که په حالت د ویخه باندې وي،
لکه په حالت د خوب کې ابراهیم علیہ السلام ته وحی وشا چې زوی د الال کا قربانی کا، دا وحی وا په حالت د خوب کې، او یا په حالت د بیدارۍ کې چې الله رب العالمین داسې وحی د انسان په زړه کې واچ. دویم وحی کلامی دا، کلام الہی اللہ رب العالمین بغیر د واسطی یو پیغمبر ته وحی وکي، لکه موسی علیہ السلام ته الله په کوه طور باندې کړی و، او زمونږ استاد محبوب پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د معراج په شپه باندې کړی و. دا وحی کلام الہی دا چې دې کې واسطی ختم دي، واسطی دي کې نه. او دریم قسم شاه صاحب ذکر کوي چې وحی ملکی دا، وحی ملکی چې فرشتہ راځي او د الله پاک پیغام وروړي، دا دریم قسم دی. عام طور وحی پیغمبرانو ته وحی ملکی کیږي، او خاص وحی نبی علیہ السلام او حضرت موسی علیہ السلام ته شوی چې هغه وحی کلام الہی و. دا هو د وحی اقسام دری شاه صاحب ذکر کړی دي، د دین علاوه هم د وحی نور اقسام شته ان شاء الله چې بیا باغه سبا وایو. الله رب العالمین زموږ استادو د درس دا افتتاح با برکت کی. قرآن کریم درس یقینا دا ډیر لوی مفید دی. الله رب العالمین د هدایت د پاره اخیرنی کتاب قرآن نازل کړی دی، او دا زموږ استادو د پاره د عمل د زندگی تیرولو کتاب دی. کوشش کو چې د قرآن تکینو پدې کې الله رب العالمین څه نازل کړی دین ځان خبر کو. آیا د قرآن کریم خالی ناظره باندې موږ د قرآن حق ادا کول شو؟ آیا بچی موږ قرآن کریم تکینو او زمونږ دا بچی دا ماشومان سبق د قرآن وای، آیا پدې د قرآن حق موږ ادا کول شو؟ آیا د قرآن کریم صرف د ماشومانو د پاره دی یا زنانو د پاره دی یا د المارې د پاره دی یا د جماعت مدرسې طالبانو مولیانو د پاره دی، او کنه دی کې زمونږ د مسلمانانو نورم د پاره هم سشتا؟ دا خو زمونږ ایمان دی چې قرآن کریم کې د هر چا هدایت پروت دی. نو په دې باندې ځان خبر کو ان شاء الله چې مخکې به نن خو اولنې ورځ ده، تاسو باج ملګری خبر نه، باج ملګری نا وخت راځي. کوشش کوو ان شاء الله په وخت باندې درس ترازو د قرآن کریم په دې معنا باندې، په دې مقاصد او احکام او مسائل او په دې کې چې سمون ته بیانېږي پاغې ځان فیکو، پاغې باندې عمل وکړو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د قرآن کریم د درس تا ویلو، د اوریدلو اولنا آخر پورې د ختمولو توفیق نصیب کی، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل نصیب کی. د قرآن کریم د درس نن افتتاح شو، الله پاک دې د افتتاح با برکت کی. څنګه چې سورج وړاندې قرآن کریم ختم شو، الله پاک دې موږ او تاسو ته ژوند راکړي خوشاله او عزت سره، چې بیا دا شان په عزت سره قرآن کریم دا درس ختم شي او موږ تاسو دا غي په ختم کې بیا شرکت وکړو. مشران علما را شمن ته دعاګانې وکړي. نو دغه په بنا باندې اول ورځ شروع شو، ان شاء الله مزید به بیا روزانه د غنن معمول مطابق ټیم شروع کو. تقریبا زمونږ درس 15 منټه زیات نه زیات 20 منټه درس وي. کوشش کوم ملګری په ټیم راځو، ټول ورځ د دنیا کارو چې کم از کم دا لږ وخت د الله پاک دی کتاب قرآن ته وکیږدو او د دین سجده کو. په آخرت کې به ان شاء الله بیا موږ او تاسو خوشاله یو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته عمل کو توفیق راکړي. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.